پیغمبران علیهم الصلاة والسلام وراثت پریدی، ورث العلم، بخاری کی ورث العلم، پیغمبران علیهم السلام په خپل وراثت کې علم پریدي امت ته. او من جمله د هغې نه جناب محمد رسول الله د ټولو پیغمبرانو سردار او د ټولو پیغمبرانو مشر او د ټولو پیغمبرانو امام، هغه زمونږ او ستاسو پیغمبر دی، هغه هم موږ ته وراثت پریښی دی. او بیا په حدیث کې راځي، په بخاري کې دغه الفاظ دي، من اخذه اخذ بحظ وافر، چا چې دا واخیسته یو لویه برخې حاصله کړه، ډېره برخې خاوند شو. موږ او تاسو را عوام وایي پلانې د برخې خاوند دی او دا پلانې د برخې خاوند دی. د برخې خاوند جناب رسول الله موږ ته ښودلی دی چې دا علوم نبوت چا واخیسته او دا علوم نبوت چا زده کړه، بس د ډېر لوی خیر جمع کو، دی د ډېر لوی برخې خاوند دی. موږ د برخو د خاوندان نه انکار نه کوو، د برخو خاوندان شته، خو د برخې خاوند هغه څوک دی چې رسول الله ورته د برخې خاوند ویلی دی. زما او ستا نه چې دا په لاره کې بربنډ پروت وي، هلکه ګورې دا هم د څه نه خالي نه دی، ښه عورت یې ښکاري، دا هم د څه نه خالي دی، خود د څه نه خالي دی، خېټه ګرځې څه پراته دي، خود خالي نه دی. دا زمونږ مفروضي دي، مونږ ښودلي دي. هلکه هندوستان